عزتمندو، نن به موږ تاسو ته د بلډ پرېشر په باره کې یو مختصره وظیفه ذکر کوو، چونکې د بلډ پرېشر مریضان نن سبا د یو نه دویم کس خامخا د بلډ پرېشر مریض وي. زما په خپله باندې بلډ پرېشر زیاتېږي. د کومو ملګرو چې بلډ پرېشر زیاتېږي او کمیږي نو د هغې دپاره مونږ یو ټکي وظیفه راوړې ده چې ډېره بهترینه او مجربه وظیفه ده. عام طور باندې خو به عموما چې کوم دی د انسان د داسې څیزونو نه لږ پرهیز کوي کوم چې بلډ پرېشر زیاتوي، لکه وریجې شوې وغیره، مالګه شوه، داسې نور څیزونه. او یو دا چې په روانه، په ناسته، په ملاسته، په هر حالت کې به دی دا وظیفه کوي. انشاءالله په دې سره به د دې انسان بلډ پرېشر چې کوم دی دا کنټرول وي. زه په خپله باندې کوشش کوم چې دا وظیفه زه جاري وساتم، نو په دې سره به انشاءالله زمونږ او ستاسو وجود چې کوم دی او زمونږ او ستاسو دماغ وغیره به د ټینشن نه هم ورسره بچ وي. ځکه چې بلډ پرېشر شي انسان بیا اټومیټیکلی چې کوم دی د ذهن باندې بوج راځي، او د چا چې کوم دی د سر د سڼو دا رګونه دا چې کوم دی ډېر زیات چې کوم دی زور کوي. نو په دې سره به چې کوم دی انسان اکثر د سر رګ وشلېږي او د ډېرو بیمارو شکار شي. نو د بلډ پرېشر چې کوم دی دا یو خطرناکه بیماري ده. د دې دپاره چې کوم دی دا وظیفه ده یا سلامو یا سلامو یا سلامو. دا به 21 مرتبه ووي، په ځان باندې به چوف کړي، او که په اوبو باندې چوف کړي نو هغه اوبه به مریض له ورکړي، او که په خپله باندې بیمار نو په خپله باندې به وڅښي. او باقي چې کوم دی که ګرځې، که کینې، که هر څه کار چې کې، خو چې خوله دې مصروف په څه باندې په یا سلامو باندې، انشاءالله په دې سره به بلډ پرېشر چې کوم دی دا څه دا به کنټرول وي.